الحمدلله زموږ هغه مریض شوی دی اوسه د مولوي صاحب صدمه دا کړی دی ما لېږلی وو بله حاجي عمردار د مولوي صاحب ته اوسه تقریبا یو هفته زموږ وشو سوات کې هغه سوات د ډاکټرانو علاج ونه شو ما نه تقریبا یو نیم لاک روپۍ ولګېده بیا هغې ولېږل دلته مولوي صاحب ته نو الحمدلله دا درېیم تاریخ دی زموږ هغه مریض زموږ ښه شوی دی لکه ډېر بهتر شو نو اوس هغه مریض زموږ هم ښه دی او زه هم ټیک نه وم زه هم صحت شم زموږ هغه بیماري ووته بس مسله څه وه تاسو مسله څه وه تاسو مسله د خولې کینسر ښه نو اوس هغه ښه شوی دی تاسو ته ډاکټران اول ډاکټرانو ته تللي وي تاسو ډاکټران تاسو ته څه وویلې وایي ټېسټونه وکړه ټېسټونه مو وکړو نو وایي چې اسلام آباد خبر شوی پېښور خبر شوی نو بیا هغه زموږ هغه هلک ولېږل موږ دلته ولېږل حاجي عمردار وایي چې دلته مولوي صاحب د هغه له دم له زیاته نو موږ چې دلته راغی نو اول دم وکړو نو ډېر فرق راغلی بیا دویم ځل ښه شو بیا اوس بلکل صحیح دی اوس صحیح دی او صحیح دی دا څومره موده کې تاسو صحیح شو دا څومره موده کې صحیح شو تقریبا دو درې هفتې وشو دو درې هفتو کې دنه یعنی سم شو تا ډاکټرانو ته لړې خو ډاکټرانو ویلې چې یار مونږ نشو کولی نه هغه ډاکټرانو خو موږ ولېږل دلته پېښور ته هغه چې پېښور ته ورشي دلته نه کېږي نو هغه دلته چې موږ راغی نو هغه حاجي موږ ولېږل دې مولوي صاحب ته وایي چې تاسو مولوي صاحب ته ورشئ دم وکړئ او دې ډاکټرانو پسې مه ګرځئ نه کېږي نو دلته موږ راغی نو دې دم وکول نو ښه شوی دی دویم دم چې وکړو نو ښه بهتر شو اوس بلکل صحیح دی تاسو جی جی نو تاسو خلکو ته څه ویل غواړئ څنګه خلکو ته څه ویل غواړئ چې بس دې ډاکټرانو پسې مه ګرځئ او د الله لیاز وکړئ دې مولوي صاحب ته راځئ بس دا زما باندې تېر شو اوس دغه دی صحیح خبر تېر شو صحیح شو اسلام علیکم